اوس وګورئ قلم راکوه د دې العلم منستو التصور راغلی څه راغلی پس د دې نه چې مونږه بحث د چا د مقسم کو چې مقسم ما هو خیر کې مې تاسو ته ووایي چې د متقدمینو هغه هم صحیح شو او مطلق شی مطلق په تعاون باندې او څه شی او مسلک د محققینو هم برابر شو او ټیک شو او جواب بیا ورکو متأخرینو تاغو هم اوس راشه موږ دنه ته پوس کوو چې یا شیخ لمزد لفظ التصور بعد العلم دا دی ولې زیات کو دا تا ولې زیات کو کوي چې دا تعریف ته نو دا تعریف د عام دی په خاصه ځکه علم خو تصدیق ته ورځي کنه او تعریف د عام په خاصه جایز دی تاسو به د معارف په باس کې ای دی ويشترط په معارف کې دا شرط دی ان يكون مساويا له چې دی مساوي وي د معارف سره دی به صحیح په اعتبار د مصداق یو شرط په اعتبار د مصداق ته او یو شرط چې کوم دی په اعتبار د چا سره دی یو شرط په اعتبار د مصداق سره دی او یو شرط چې کوم دی په اعتبار د چا سره دی د مفهوم سره دی طالب جان خدای دې په خسره زمانہ وایي په او یو شرط په اعتبار د مفهوم سره دی او یو شرط په اعتبار د چا سره دی د مصداق سره دی هر شي د شرط په اعتبار د چا سره د مفهوم سره مصداق سره چې دا معرب معرفیت به د معرف د پاره ارسي وي چې دا غسر مساوي وي مساوات پیژنې صدق کلی من الجانبین ته څه وایي چې داغه پټول افراد صادقي او هغه د پټول افراد لکه انسان او ناطق او د دې راځي کې دوه موجب کلیو ده كل انسان ناطق وكل ناطق شيء انسان والحيوان ناطق چې د انسان معرف ده سمدا ولي كل انسان حيوان ناطق وكل حيوان ناطق شيء انسان نو په اعتبار د مصداق سره شرط په معرف کې دا ده ان يكون مساويا له او په اعتبار د مفهوم سره بده دغه اجلاوي نه به دغه سره مساوي وي په دې ظهور او په خفا کې نه به دغه اخفا وي دی به دغه اجلاوي ولی چې دغه سره برابر دی نو هغه بیا څومره چې دی معلوم دی زما هغه معلوم دی نو ضرورت څه دی او چې دغه نه اخفا دی نو دا خو څه دی چې دغه نه زیات اخفا دی نو دغه دغه نه زیات اخفا دی باید چې هغه د معرف شي نه دی دغه معرف شي نو سوال دا دی چې شرط مساوات په معرف کې نو د تعریف او معرف جوړې د علم د پاره واوړه د دینه ولې ته واوړم څنګه دې سره مساوي نه دی علم عام دی او تصور سره خاص دی او کته چې نه دا تعریف نه دی په مس کې وسل راغله بیا چې کوم دینو دا لغو او بلا فائدې دی پوښه او د لغو بلا فائدې سینه خلک ځان ساتي تاسو به جواب وکئ چې تعریف نه دی ځکه چې پوښه د مصداق په لحاظ هم دغه سره مساوي نه دی هغه شرط پکې فوت دی او اجلا هم نه دی داغه نه پوښه په علم ناصر یې په دې زما علم شته چې په پوهه ملګر په دې خبره پوهه کنه پوهه علم دغه نه اجلا دی پوهه په دوه شرطونه پکې فوت دي لہذا معرف خو نه دی تعریف خو نه دی نو بیا تاوی چې بل چې بیا چې تعریف هم نه دی نو سره دی راوړل ته خو لغوه دی وی لغوه هم نه دی یو دغه سلور فائدې دي سو جاء به لفوائد دیر اول د فوائد اربعه د فار الفائده الاولى للرد على المتاخرين په متاخرین ذکر تصور علم دی په واسطه تصور حصول شو کنه حصول څه دی وای ما يحصل بواسطه الصوره او تصور څه دی وای التصور حصول الشيء بواسطه الصوره حصول نشو نو قدي احاديث سره لګو
نو زیادت د التصور پس د العلم نه دا رد شو په شا په متأخرینو دویم رد دی په متقدمینو مطلق علم چې هغه څه جوړو هغه مقسم د علم جوړو څه جوړو مقسم د علم څوک جوړو مطلق علم یې کنه او تاسو ته پته و چې تصور تصدیق په حضور کې راته ته چې علم وینې علم حضور کې مله حضور کې چې کوم دی نو عموم د مقسم اتر چانه د قسم اقسامونه سراغه ها عدم انحصار د مقسم په اقسامو کې عدم انحصار د مقسم په اقسامو کې دا مقسم چې د علم دا منحصر په تصور تصدیق کې دی ځکه علم چاله ورزي حضور علم ورزي په حضور کې تصور تصدیق شته عموم راغی د مقسم د اقسام نه یو ځکه اقسام نشته او مقسم شته چې علم حضور کې د علم شته کې نشته او تصور تصدیق ته امکان شته نو بل رد شو په چا باندې په دغه یو ټکی باندې په متقدمین هم او ځکه چې دا التصور وي چې کوم مقسم چې جوړو ما هغه مطلق علم نه دی هغه علم دی چې التصور دی سره التصور یعنی حصولی دی ګویا چې دا التصور دا د حصولی یو دویم تعبیر شو نو رد شو متقدم نو رد شو په دو مذهبهم دو فائدې نور هم دي یو فائدہ دا ده چې رستو ده کته دغه ځای ته ګوري نو بیا دا مصنف ویل علم ان كان اعتقادا لنسبة خبرية فتصديق والا فتصور ساجن دا زیادت د تصور سره دا د سازش ولې کړی دی لاور خو سازش لفظ دا معرب د ساده دی وګوره په خطبه کې او په کتابونو کې صفایل دي چې دا سازجون لفظ سره ګوره په قرآن مجید کې معربات دي چې اصل د بلې ژبې او په عربی کې راغلي په قرآن مجید کې بیا معربات په قرآن مجید کې شته که نشته نو بعض خلک قائل دي بعض خلک کوئی نشته بعض وشته پوهېږې به نو سازجون شو اوس لکه دا غوښه چې تازه نو عرب وایي اور لحم طازجون نو دا تازه ده تازه نه عربي جوړ کړل نو تازجون او دا ساده نه جوړ کړل نو سازجون او سازجون معنی خالص تصور یعنی دا فقط په ځای باندې تصور سو اصل کې ګوره زه تاسو ته خبر وکم دا علم په دوه قسمه ده یو تصور ده او بل څه ده تصدیق ده او علم خو تصور هم ده علم څه ده نو تقسیم تصور ته دا ځان ته شو او تقسیم تصدیق ته غیر ته شو ځکه علم ته تصور مو کنه علم تصور ها تصور مو تاسو نه سبق اول نه شي کنه نو فائدہ نه کوي اوس دې یو شی پر نیم ما وې د دې نیم وې د نیم تم نه پوي نیم درغړ نو دا څه ولې کو انتراله تاسو دا کار مګوي خبره پوه شئ انتراله کنه ها نو دا یو تصور شو بل څه شو نو ستان ته پوس کوم علم خو مرادف ته تصور دی نو تصور دغه تصور بیا قسم ګرځیدو خپل ځان قسم نشو یار په کومه جبه کې ته وایي د علم او تصور دوه مترادفین دي سری نو چې بیا ته په قسم کې بیا واپس تصور وي نو تقسیم خپل ځان ته نشو او تصدیق غیر ته نشو دې راغی تکینه دا ګورم د تصور سره به یو ټکی بل ولګي سازجو څه شي وس تقسیم د دې د علم سره چې د تصور وي او بیا د تصور سره سازجو وي هغه اعتراض است بکواس ټول ختم کو هغه اعتراض ټول بکواس وخت ولی چې کم علم بهشکه بشوبه علم سره مرادف د تصور دی دا تصور مرادف د علم دی خو چې کم مرادف دی هغه تصور هغه مطلق تصور دی او چې کم قسم دی هغه مطلق دی کو مقید به سره فقط دی نو په قسم او په مقسم کې فرق نشو خپل ځان قسم شو یو فائدې ده درېمه فائدې ده
چې خلک اعتراض کوي چې په یو مرتبه کې دوه جنس د شي لپاره نه بهشکه د انسان د لپاره سرور جنس دي قریب دی حیوان بعید دی جسمی نامی ابعاد دی جسمون ابعاد دی جوهر سوچ نه شو نو خو اره ګوره مرتبه دي بعضها فوق بعضن یو قریب دی بل بعید دی بل ابعاد دی بل ابعد الابعاد دی خو د یو د شي لپاره دوه جنس په یو مرتبه کې دوه قریبي دوه قریبه د انسان لپاره کې دي ضرور دي خو یو قریب دی بعید دی ابعاد دی ابعاد دی ابعد الابعاد دی وشو خو چې دوه جنس یو دوه قریبي دا کېدای شي نشي کېدای نو دلته خو چې د دې تصور او تصدیق لپاره دا انواع دي او دا لپاره مقسم ول جنس دی د دوه د غره نغلو خلک وی علم هم د دې مقسم دی نو دیم جنس شو او خلک وی تصور مطلق تصور هم د دې مقسم دی نو په یو مرتبه کې دوه جنس نغلو دوه مقسمونه نه دي ډیر هغه جواب وکړو العلم التصور اشاره وکړه دا مترادفین دي دا څه دي او مترادفین جدای کې شی واحدي نو په مرتبه کې په یو مرتبه کې دوه جنس شو په یو مرتبه کې یو جنس شو خو نمونه دوه شو نمونه څه شو انسان ته انسان وي بشر وته وي انسان ته انسان وي او څه وته وي او بشر وته وي او بلکې د منځري څو نمونه دي دا خو شپږ څو نمونه دي مثلا ته کې اشاره دا شپږ څو لیکتي نو ته به څه دا دغه دي نو ته په ترادف سره شی جدا کېږي نمونه چې نمونه ډېرېږي او شی نه ډېرېږي نو دا نمونه ډېر شو خو شی نه شو ډېر شی یو دی بس اصل دی پوه شئ چې د دې چې کوم تعریف دی الحاضر عند المدرک څو فایدې شوې په ذکر د تصور کې پس د علم نه اگر چې تعریف نه دی خو زیادت د دې د پاره د فواید اربعو دی رد په متأخرین یو رد په متقدمین دوا او بل دفع د اعتراض د لزوم د تقسیم د شی نفس او غیر ته د درې دفع د اعتراض او څلورم چې کوم دی پوښې په تصریح په دې وکړه چې دا امران نه دي امر واحد دی تاسو دي حتی چې ته په دې مصیبت کې گیر نشي چې لازم شي د تصور تصدیق په یو مرتبه کې دوه جنس کو یو جنس شو نمونه دوه شو العلم ابد د دې په محمول شو شی ونه شو تاسو ته پته چې شی په شی محمول شي او حمل اتحاد في الوجود ته وایي کنه وایي دا دوه متحد في الوجود شو کنه شو ټیک ته چې مفهوم دی بل نه زائد تعبیر بدل لې خو مصداق د دوه څه شو یو شو کنه بیا ګور رسولم ته ګوره دا خلاص شو وهو الحاضر عند المدرك دا ته پوښتنه کوم چې دا هو ضمیر چا ترجه طالب عمر لغم جنی چې دا ضمیر چا ترجه دی یا به علم ته او یا به چاته وي علم حصولی ته یا به علم حصولی چاته حادث ته نو ترجمه اجلاس کو ها ما د ترجمه ته برخه هم په بخښنه کوي پوه شئ نو دا جمعیت مونږ چاته پریدون دا جمعیت زموږ جمعیت ته د موږ سره خو باندې خلاص د رټزیدنه چې بدله د جنون د ترندام د جمعیت ته څه څه بل ته زور په زموږ بابا به ودرېدو پوه شئ او ټولو به دې په غلا کول نو سره ور ټکول پوه شئ نه یو جمع او زموږ جمعیت ته جمعیت په میزان وځي ها او نه غبر احمد وای مو سره رابطه وکړه راځي وي ګور چې به خبره ځان پیدا دا شکار دی چې دا هو زموږ شاته راځي کته راځي کې یا علم ته کم شي چې دا علم ته راځي ګور په خدا ده کنه چې دی هو کې زدا ستداو لیکم وهو الحاضر عند المدرك دا هو زمير دې ذکر راغله چې دا رسته به ګور انتشار په زمایر کې دا ناروا ده تمخي وای العلم والتصور وهو الحاضر عند المدرك بیا والحق انه هو زمير مدقق تراجع ده فصيل ارشا انه من اجل البديهيات فصيل ارشا نعم تنقيه حقيقته
هم دغه علم دی ورپسې العلم ان كان اذهانا دا اوس تقسیم شروع د دې هو مرجع چې سوکي هغه به هم معرفي په دې تعریف سره هم به مقسم د پر تصور کوي ځکه دغه هو راغله یو ترجه کې بل ترجه کې دانشته دون عربي زده ښه ته سو انتشار د چا چې یو چا درجه هغه د سیم چې کم شته یو اول زمير راځي شو دویم زمير به ماغه درجه ست په طرف کې ځان یو درجه کې بل درجه کې خلک دنه خبر نه کویږي به ځکه زمير څه دوی او ذکر شی بلفظ اخسر منه او چې کوم دینو او دغه په زمير کې خپل خبرې دي زمير به تیز دکې دی په عادت شی ده په لفظ اخسر سره خدا چې کوم نږدې وي یو به دا چې ټول نه اقرب عقب مرجع وي بل چې دا زمير ټول راشو ټول را یو شي سریزینه هغه د زمير راځي کو نورست زمایر په ټول بل چاته هم ته راځي خبرې په زمير کې زده کړ دې وجه د زمير باش راشي نو په زمير کې به ته د زمير د باسونه خود ځان سره تفصیلا چې کوم دغه پرما تاسو ته تقسیم او قسمت او قسم دغه مې په دې باندې شپاره سوله صفحه هم تقریبا زما لیکل راوندي چې برابر کوم نن تاسو تاسو نو خبر ځان پیګه دا هو زمير به هغه چاته چې کوم معرف ته دا شی ځکه وهو او دقه علم حاصل د المدرک ته دغه علم هم مقسم شو هم څه شو معرف شو اوس ګوره کته دا هو زمير راځي کې علم ته دی علم ته راځي کې کنه علم ته راځي کې نو بیا نو چې کوم معرفي نو هغه به سي مقسمي کنه او مقسم د تصور تصدیق مطلق علم دی کو علم اصولي دی ها نو بیا عموم د مقسم راځي د قسم نه عموم څه ځکه چې یو معرف ګرځي نو تعریف خو صحیح شو دا تعریف د مطلق علم دی تعریف د چا دی او مقسم به هم مطلق علم شي او چې مطلق علم شي نو هغه حضوري ته ورنه راغی او په حضور کې تصور تصدیق راځي نو تعریف صحیح شو خو تقسیم صحیح نشو هغه هو زمين راځي کې چاته حصولي ته یا حصولي حادث ته هغه ته راځي کې نو بیا خو به تقسیم صحیح شي ځکه تصور تصدیق حضور به ګران نه غي غي نه پښوم کنه ولې دا تعریف بیا تعریف بالاعم شو ځکه دا د تعریف ته د حضوري لمرزي نو تعریف ستا معنی نشو دخول د غیر نه غیر پکې داخل شو نو تقسیم صحیح شو تعریف صحیح نشو نو رااله پکې کې وته او ډنډ پکې پرې وته رااله پکې کې وته ولې کله حق علم ته راځي کې نو تعریف صحیح کېږي ځکه دا د ټول عام تعریفات ده د حضوري لمرزي حصولي لمرزي څه شو نو تعریف صحیح شو د علم تعریف هم دغه ده خو څو بیا لازم شو کون د علم هم مقسم نو چې مقسم د ضرورت د علم شو نو علم حضوري لورسي کنه او تصور د دې پای کې متحقق کېدای شي نو بیا تقسیم صحیح نشو تعریف صحیح تقسیم نه شو او کو د نور تو تراجه کې بیا تقسیم صحیح شو خو څه شي تعریف صحیح نشو ځکه ولې تعریف صحیح نشو ستا تعریف معنی نه دخول د غیر نه څه شو تعریف د حصولي کې او دغه تعریف حضوري لمرزي نو معنی دخول د غیر نه شو تاسو به جواب کوئ زه علم تراجه کوم چا تراجه کوم چا تراجه او دغه نقصان سره ته بیا به کوم دینو تعریف خو صحیح شو او تقسیم صحیح نشو تقسیم د علم راغی یعنی په علم کې به دا دوه قسمونه نو بیا که حضوري د باقي هم دا دوه قسمونه او که حضوري د باقي هم دا دوه قسمونه او په حضور کې دا دوه قسمونه شته نقصان راغی تاسو به جواب وکړئ چې زه دا هو زه به راځم کومه علم ته علم یو مطلق علم دی او یو علم څه دی مطلق دی یو څه دی اوري مطلق علم مطلق شی دی څه دی مطلق شی دی ما تاسو د مطلق شی او د شی مطلق کې فرقونه کوم وو دو عنواني پنځم عنواني یاد شي عنواني فرق مې دا کړو تقدیما و تاخيرا او اضافه و توصيفا او عنواني فرق مې دا کړو یو به اعتبار د تعریف سره یو به اعتبار د احکام سره یو به اعتبار د وجود انتفاع سره یو به اعتبار د موضوع سره یو به اعتبار د مرتبه سره
هر شي په اعتبار د تعریف سره مطلق شی مطلق شی څه دی ماهیت من حیثیه دا بل ماهیت من حیث العموم او په اعتبار د چا سره د احکام سره په اول منجر کې احکام عامه او هم خاصه دوانه په دویم منجر کې صرف احکام عامه او په اول ځکه په اول باندې احکام خاصه او عامه دوه جاری کی ځکه نه بګي لحاظ خصوص ته چې احکام عامه به جاری نشي نه بګي لحاظ د عموم شته چې احکام خاصه نه معنی شي بلکې دغه من حیثیه دی کنه ذات سره کار دی عموم دوه به جاری کېدي شي او په دویم کې من حیث العموم دی احکام عامه به جاری کې احکام خاصه به نه جاری کې اول موجودی کې وجود دی یو سره دا په اعتبار د وجود د پاسه فرق کوم او موجودی کې وجود د چا سره د جميع سره منطبقي په انتفاع یو سره منطبقي په انتفاع د جميع سره او دا دویم موجودی کې وجود د موجودی کې وجود د جميع خو منتفقي کې صرف په انتفاع د جميع دا په حاشیه د میر زاهد کې چې کله د عباس ما تاسو په حاشیه میر زاهد نه تاسو راو داغه په حاشیه کې په تفصیل سره کوم دی پوښې په یو زوړ محقق په دې باندې باس کړل پوښې په نو ما پروس کله مونږه مې چې زمانہ کلام دا څنګه چې دا وایي خبره دا په ټچکې د کتابونو سره دا سمې دي نه دي سمې نو دا غي سره وکته بالکل برابر وخته دا غي سره ها دا خبره تاسو کوم دا وشي موږ اوري او دریم فرق دا چې اول موضوع د اول مطلق شی موضوع ده مهمله خدمایه ده او دا دویم موضوع د تبعیه ده دا په اعتبار د موضوع سره څو خبره شوي سلور پنځمه خبره ده اول به مرتبه ده لا بشرط شی کې ده څه کې ده مطلق شی او مرتبه ده لا بشرط شی یو ده کله ته نفس الشی وي کله ته مطلق الشی وي کله مرتبه کله ته لا بشرط شی وي دا ټول تعبیرات دی شی واحد ده او دا او شی مطلق دا څوک ده دا مرتبه بشرط شی کې ده ځکه من حيث العموم نه بشرط شی چې عموم ده شرط به تعالی کوي نه من حيث العموم نو لا بشرط شی یو فرق پکې دا دی اوس جواب کوم اجرا ته جواب کوم دا خو ما تاسو ته د اجرا وکړ جیز هو زمير لازم علم انت خو ته اصل کې علم مطلق غسره سره اوري یعنی علم مطلق یې تمام افراد بد دي تمام افراد علم مطلق په اعتبار چا سره څومره افراد په ټولو کې به صحیح تصور او تصدیقي او په ټولو کې چې یو څوک دی حضور دی پای کې تصور تصدیق شته نه زدانه دا ګناه نه کوم څه مطلق علم مطلق شی دی پای کې جاری کیږي احکام عامه هم احکام سو ما په احکام خاص ته حصولي په جاری کړلی او دا مال جایز دي چې ما مطلق شی واغس په جواب پوښوي وسیله شه یو بل خبر وکړه دغه ول حاضر من ذکر ولا جامد تاسو جدا تا ول دا تعریف ته ولو خلق حصول صوره شی فی العقل وي الصوره الحاضر من الشيء عند العقل وي قبول النفس تلك الصوره وي او تا چې کوم دې کم تعریف کول حاضر من ذکر تا ول دا کوم چې مشهور تعریف د حصول صوره شی فی العقل یا صوره الحاضر الحاضر من المدرک دی وي تاسو وایي چې دا کار ما زکه وکړو چې د پاره د تعمیم د پاره د چا او تعمیم چې د انسب د چا سره د فن سره څومره چې فن د کلیاتونه باس کوي باید چې د تعریف کوم چې هم کلی وي چې ټول لورځي نو جی ویا دا خو مسله د فن نه ده مسائل د فن کلیات دي دا خو لا مسلې دي شروع دا خو صرف د علم تعریف کوم نو مسائل خروج روان دي تاسو وایئ چې باید پکار ده چې تمهید مطابق شې چا سره دا تمهید دی دا قواعد نه دي او دا تمهید دی چې دا مقدمه ده او مقدمه په کار ده چې د فن هغه مطابق وي د فن سره څنګه چې خودي فن عمومي نو بچا کې په مقدمه کې هم صحیح عمومي بیا په سوال وکړه چې جی دا الحاضر ټکی چې په راغله د دې عموم نشته ځکه حاضر په حضور کې حاضري دا حاضر ټکی ما دماغ ته ټچ یو خبر راولي چې دا حضور نه ورځي زه دلته خو حاضر ټکی ویل حضور کې هم شی حاضر کنه نو څه کوو د حضوري وي کنه تاسو به چې نه په دې کې تعمیمات اربعه دي څوک دي
ګورئ جي خبره ځان وو څه مې وویل ها جي دا حاضر ټکی ویل ګوره زه تاسو ته اول لیکل کوم لږ ښه ګوره چې آسان شو دا تعریف دا ته خطا کېږي چې لفظ د حاضر خاصکې په چا پورې په حضور پورې واوړه د دی نه په دې کې تعمیمات څه دي اربعه دي څه دي پکې او د تعمیمات اربعه د وجې نه اختار هذا التعريف على غير ذلك من التعاريف اختار هذا التعريف على غير هذه التعريف الأخر اختار هذا التعريف لأن فيه عموم وفيه عموم من وجوه أربعة في عموم من وجوه الأول أن عين المدرك وغير أنتم تعرفون أن التصور على قسمين بل أقسام أربعة التصور بالكنه والتصور بكنه التصور بالوجه والتصور بوجهه في الأولين يعني بالكنه وبكنه يكون الحاضر حقيقة عين ذلك الشيء أو وبالوجه عين ذلك الشيء أنتم تعرفون إذا عرفت الشيء وتصورت الشيء بالذاتيات فهو بالكنه وبكنه وإذا تصورت الشيء بالعرضيات فهو بالوجه وبوجهه ٹھیک شو نو یا با دا لفظ د حاضر عام دی دیلم ورزي دیل ولی ورزي چې عین ذات ته مدرکی او کو ذات ته مدرک نه عرضیات ته مدرکی څنګه دې دا ویل چې ذات دي ذات لم ورزي ذاتيات لم ورزي عرضیات لم ورزي یو تعمیم په کتاب چې بالکنه او بالوجه دوه راغی دا ویل ته حاضر مطلقاً دی کنه حاضر چې د شنه چې حاضر شي اوس د انسان تعریف په حیوان ناطق سره وکي نو حاضر شو ماته انسان خو په ذاتيات سره نو دلته خو چې حاضر کنه یا ذاتيات حاضري او یا سو عرضيات بیا خپل منځ کې فرق دار چې بیا به مراد کې یا نه مراد کې بالکنه بکنیه مراد کې نه مراد کې بلوجي بوجي یو فائدہ به کېدا شو دویم تعمیم دا ده چې عین ګره تاسو ته پته ده په علم حضور کې شکم دینو شی په واسطه صورت سره شی حاضری کې په واسطه صورت سره کو په خپل شی حاضری او هغه سره درې صورتونه دي کنه یا به اوري یا به چې علم د نفس نه تقشف په خپل ځان علم د نفس نه تقشف په خپل صفاتو دا خپل ځان لري د شی نه قریبي دا خپل صفات چې د منعوت او غول نعوت دا لري کې نږدې وي اته ضرورت شته چې موږ په صورت سره په واسطه صورت سره احزار وکړو ضرورت شته چې احزار کو په واسطه صورت سره نو ما دا ګوره نو بدلته کو الحاضر ویل کدا حاضر سي دا حاضر سي عین هغه شی یا یعنی به د واسطه صورت نه او یا په واسطه چا سره نو که په به د واسطه صورت نه حضور شو او که په واسطه صورت سره شنو نو په دی اول کې عین صورت خارجي وي صورت نه او په دی بل کې غیر صورت ته شی عین شی غیر د شی نه غیر د شی نه دونه دا صورت چی دا عین ونه کې غیر د ونه نه د معنی صورت چی د عین اوس معنی کو غیر د معنی که عین معنی خو راځي کنه خبر پوهیږي نو دا تعمیم پکې شو حل حاضر ویل عین هغه شی حاضر وي به د وسې صورت نه یا غیر دا شی نه صورت حاضر شي دوه لورځي کې نو حاضر ویل حاضر عام دي صورت حاضر شي صورتن یا حاضر شو سو عین هغه شی نو دا تعمیم پکې دی یا دلته ویل چې حاضر وي په عین مدرک کې عین مدرک تلل شي لکه کلیات کوم ځای دي او یا په عالی د مدرک کې دا جزئیات چی جزئیات مادیه دا بر عقل ته شي دا بچا کې دا په آلاتو کې پروتي دلته دا ویل چې په صحیح اوري نو دلته او ځکه انده ټکم ځکه ویل انده هم دي فی ځکه نه دی ویل فی په مدرک کې دنه و بیا مشکلاتو پوهیږي به نو دا دې کې دا تعمیم شو عین ته چا سره په عین مدرک کې حاضر په عین مدرک کې
یا حاضر په اعلی د مدرک کې دا تعمیم هم شو ځکه چې قید هم دی لګولې او لفظ عند هم ځکه لګول چې عموم پکې راشي څو تعمیم شو اخري تعمیم دا دی چې دا مدرک عین مدرکی او که دا مدرک غیر وي د مدرک نه ګوره نفس ناطقه چې په خپل ځان باندې علم راولي نو دا مدرک او مدرک یو شی نه شو تاسو کوم دا مدرک چې شو چې دا دغه دا واپس هي نه مدرک دی او یا غیر د مدرک لکه د نفس ناطقه په ماده د خپل ځان نه علاوه په بل چا چې علم شو نو بیا عین دا مدرک چې کم دی عین مدرک ته غیر دی دغه نه سو شو دا باسو مزده کوي زده شو نو ځکه دا تعریف اختار هذا التعريف على التعريف الاخر لان فيه تعميم من جهات اربعه ها د دې وجه دا خو یو دوه ټکي اشاره مالک لري چې لفظ د عند دی ولي وي في دی ولي وي في کې دا نقصان وکنه کم یو چې دنه په اخر کې بیا کلیات راځي خصوص علاوه د کلیاتونو بیا تخزین جزئیات مادیه او مدرکی او عقل ولنه الګا څه نه چې حاضر عند العقل ولنه چې عقل یو څه ده پوښي یو د عقل یو شی دی چې دا د هغه تعلق د بدن سره دی قوت ته تعلق د بدن سره دی بیا واجب علم د واجب لر شامل دی علم د چاله د عقول شامل دی یره ما عقل ټیک نه دی ولې دا به شامل شي صرف هغه علم ته د انسان علم دی هغه عند العقل دی عقل پیژني یو قوت ته چې د تعلق د بدن سره څه تعلق د اشاره سره ځکه عقل انساني تعلق د بدن انساني سره دی د دماغ سره دی د دماغ انساني سره دی او په خلاف د مدرک نه مدرک واجب هم دی مدرک خو نفسیات هم دی مدرک ټول دی نو د عقل ځکه ونه چې بیا به علم خاصه په علم انساني پوري او زمون غرض تعمیم دی کنه چې علم د واجبي کو علم د عقلي کو علم د نفسیات قوي کو علم د نفس فلکی وي هر چا چی وي ځکه لفظ د عقل خوښ نه کو او لفظ د مدرک ځکه وي تقزه ته زور سیدم او الحاضر عند المدرك دا زما د 2 ورځې سبق پاتست دا موږ په دې طریقې بچو 2 ورځې سبق ته ان شاء الله چې دا چې موږ په شپږو مخه ته به درې خلاصي خامه کته چې دا تاسو څه پته لګي ما سره خپل دغه دي شي دي کلمه نمبر 1 نمبر 2 99 سبق دي زمانه 99 سبق مو 99 ورځې کوي تر کوم ځای پوري تر اخره پوري 99 سبق دي دا 99 سبق ما په 99 ورځې کوي 99 ورځې سوی په دې کې جمعې چې برابر راځو هغه شپږ میاشتې کې لګېدي